الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 90 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. رب العالمین د مسلمان د عبرت لپاره په قرآن حکیم کې د حضرت نوح علیه السلام واقع بیانوي. په ډېرو ګڼو سورتونو کې په مختلفو ځایونو کې الله ذوالجلال دا واقع ذکر کړی ده. هغه بندگان چې د الله نه لرې دي او سرکش خلق دی یا هغه مسلمان چې بدعمله دی د هغې دپاره په دې واقعه کې ډېر لوی عبرت دی. حضرت نوح علیه السلام دا آدم علیه السلام نه تقریبا څه د پاسه 1000 کاله وروستو راغلی دی. بعض علماء 1026 کاله یادوي، څوک 1013 کاله یادوي، څوک کم و بیش، خو تقریبا د دې زمانه د آدم علیه السلام نه 1000 کاله پس وه. او علاقه د نوح علیه السلام د دجلې دریاب او د فرات د دریاب په دې منځ کې یو لویه وادي ده. د دې بغداد نه شروع شوې د دیار بکر ورته وایي. د دجلې او د فرات دریاب منځ دی او د بغداد او دیار بکر دا دې منځ کې ډېر لوی غرونه دي. د هغې غرونو په منځ کې دا یو اوږده علاقه تېره شوې ده. د عراق د موجوده عراق چې دی دې علاقه کې دا زمانه تېرې دا علاقه وه. دې کې نوح علیه السلام پاتې شوی دی. نوح علیہ السلام ته آدم ثانی وی، ځکه دنیا چې رب العالمین هغه وخت کې کم کافران غرق کړل نو بیا د دنه الله دا دنیا روانه کړه. نسل الله د نوح علیہ السلام او د هغه د بچو نه شروع کو. او قرآن حکیم کې خو د ټولو پیغمبرانو ذکر دی، د اکثرو پیغمبرانو ذکر دی، لوی چې کم جلیل القدر پیغمبران دي. خو نبی علیہ السلام بخاری شریف کې حدیث دی، په مسلم شریف کې دته اول الرسول وی. پر پیغمبرانو کې یو خاصه طبقه ده، د هغې څه خاصې ذمه دارۍ دي. انبیا خو څه د پاسه 1,40,000 یا 2,40,000. په دې کې د رسولانو یو خاص تعداد 314 دی. نو دې 314 کې لومبی رسول حضرت نوح علیہ السلام. د قوم بت پرستو شرک به کو، بوتان به جوړ کړو، هغې ته به سجدې کولې، د هغې بوتانو عبادت به کو. او غټ غټ پکې بوتانو، 15 پکې غټ غټ بوتانو، یعوق او نصر او داسې نورم غټ غټ لوی لوی بوتان دی ساتلی ځان له هغې ته به سجدې کولې او د خپلو دنیاوي حاجتونو
سوالونه او دعاګانې ابه د هغه بوتانو نه غوښتلې. آدم علیه السلام چې کله د دنیا نه تشریف یوړو د هغه نه پس حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ممکن د نور پیغمبران مو خدای ذکر نشتا، نو دا بت پرستی شروع شو. اوس هم ډېر خلک په هندوستان کې یا په جاپان کې یا په بعضې ملکونو کې بوتانو ته سجدې کوي. او زمونږ په دې علاقه په دې وطن هم که تاسو دا کنډرات وګورئ، ډېره زړو کې یا د ایساره کې یا په دې تخبې کې یا سنبدال کې شته، یا په دې ډیرو کې چې څومره دا زړې ډیرې لټوي نو بوتان به پکې راخېږي، او د هندوانو د مشرکانو د عبادت ځای نه به راخېږي. دې نه دا معلومیږي چې زمونږ په دې علاقه او په دې وطن باندې د بوتانو یو دور تېر شوی دی. ځکه زړې کنډرې چې څومره لټېږي او زړې ډیرې چې لټې نو په هغې کې زمونږ دې کلي کې هم دې ډیرې کې به خلکو بوتان منتل. نو دې نه معلومیږي دا چې یو زمانه د دې بت پرستۍ پورا رواج و. خلک کاڼي ته سجدې لګوي، د کاڼي نه ځان له یو بت جوړ کړي او ډانچه جوړه کړي او هغې ته ښکته پورته کېږي، د هغې نه غوښتنې کوي که ناجوړه شي نو د هغې نه جوړېدو سوالونه کوي، بچي ته غواړي، مال ته غواړي، عزت ته غواړي. دا یو قمقل غوندې پروګرام شروع دی. خو زه تاسو په دې پوهېږم چې د دې بت پرستۍ دا بنیاد د کوم ځای نه راغی. د نبي علیه السلام په زمانه کې چې د پیغمبر علیه السلام مقابله راغلې ده نو هغه هم د دې بت پرستو سره راغلې ده. ابو جهل بت پرستو مشرک ورته وایي. قوم څومره د مکې د قریشو او غیر چاپېره ټول بت پرستو. بیت الله کې 360 بوتان ولاړو، د صفا په غونډۍ بوت ولاړو، د مروه په غونډۍ بوت ولاړو، نومونه ورته ایښودي لات او منات او عزا او اصاف او نایله. خو چې کم کاڼې به یې خشته ومونته هغه به یې اتراشه او د هغې نه به یې بوت جوړ کړو. اوس مونږ وایو دا بت پرست قمقل قوم دی، ځکه د کاڼي نه ځان له خدای جوړ کړي او هغې ته سجدې کوي. نو قمقل شو که نه؟ د ابراهیم علیه السلام مقابله دې خلکو سره وه چې بیا ورغی او ټول بوتان یې مات کړل. د نوح علیہ السلام مقابله دوی سره وه، د نبی علیہ السلام مقابله دوی سره وه. الله قرآن کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. توبې سره خو الله بره توبخي بعضې ګناهونه پردي حق نه ما سوا. کفر کې ابم در توبخي، شرک کې ابم در توبخي. څه ګناه چې انسان کوي د پردي حق نه ما سوا ممکن د رب العالمین توبه وباسي. الله ذوالجلال غفور دے، مهربان بادشاہ دے، رحمان و رحیم دے کہ توبہ دے ویسلا چا اللہ معافی غوارم دا کفر و شرک دارت اللہ بخی. لیکن کہ توبہ دے نہیں استے نو بیام امکان داری چا نور گناہو ندر توبہ بخی دا اللہ نظام دے. خو قانون دا دے چا لا یغفر ان یشرک به شرک بنا بخم. بے توبے کے یو سڑے دا دنیا نا لارو دا شرک کڑی بالکل نہ بخلی کے گی. ابو طالب دا نبی علیہ السلام مبارک ترے دے کنا صبر خدمت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. ماشوم یې ګرځولی دی په غیږ کې، ماشوم لوی کړی دی. بیا د کافرو سره مقابلې کړي دي. 3 کاله یو ځای کې نبی علیه السلام په شعب ابي طالب کې بند و ورسره ملګري مو. کافرو پې ډوډۍ بنده کړې وه او اوبې پې بندې کړې وې، بایکاټ یې ورسره کړی و. نبی علیه السلام او چې کوم مسلمانان زنانه وې، نارینه وې، بچي ورسره، دی ټولو دا دربونه او دا کبلې خوړې. دومره سخت تکلیف و. ماشومان به جړل نو دا زړې سپلې او سرمنې به اوبو کې خوټکولې، هغه اوبه به په ماشومانو څکلې. 3 کاله د دې تکلیف دور پیغمبر علیه السلام سره د مسلمانانو نارینه او زنانه او ماشومانو تیر که. دا ابو طالب هم ورسره په دې کې شریک و. دا نارې دم تېرې کړي دي، دا دربونه دم خوړلې دي، دا کبلې او دا بوټي دم خوړلې دي، دا اوږې خېټه باندې ګزاره دم کړې ده. او په داسې نسبت یې د نبي علیه السلام مبارک تربیت کړی دی لکه پلار چې د بچي کوي. او چې کله د نبوت دعوه وکړه نو د کافرو نه به بچ کو. ځکه نه به واره چې څه دې خوښه یې کوه، زه پوه شه او کافر پوه شه. لیکن شرک سره او بت پرستۍ سره د دنیا نه تللی دی.
نبی علیہ السلام مبارک ورته ناست دی او ورته نصیحت کوي اے کاکا جی الله دپاره دا یو کلمه ووایه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا یو ما د الله رسولو منه او الله یو منه او دا بت پرستی پرېږده، دا شرک پرېږده وګوره مه کوه. باقي زه پوه شه الله پېشه زه به الله سره دله جګړې کومه، خو ګوره که دا کلمه دې ونه وی نو بیا دې مال علاج نه راځي. هغه مقصې ابو جهل ورته ناست و، کلمې نصیب نشوه. زمونږ د توحید مذهب د الله د وحدانیت د یووالي هغې نصیب نشو او هغه شرک کې هغه بت پرستی کې د دنیا نه لاړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما خدمت کړی دی نو بس عذاب به معمولی غوندې د نورو خلکو په نسبت به کم خو جهنم نه به نه بچ کېږي، جنت ته به نه ځي، همیشه مدام مدام به جهنم کې پروتي. د الله رسوله کم عذاب دی؟ وی د اور یو چپه کې به ولاړي، د اور یو چپه کې که زه نه وې نو د اور منځ کې به پروت و، د چپه کې به هغه اور به دونه ګرم وي چې مازغه به یې خوټ کېږي، دماغ به خوټ کېږي، بچ نه شو. ولی بت پرستی سره لاړ. نو بت پرستی او شرک دا د الله په نزد خطرناکه ګناه ده، لویه ګناه، بخل پکې بالکل نشته. د الله قانون او نظام داسې دی. وایو هلکه دا سړی بت ته سجدې کوي، کاڼي ته سجدې کوي، دا قمقل دی. هغې خپل ذهن کې او سوچ کوي دا خو داسې نه ده که نه چې د کاڼي نه بت جوړ کړی دی او لګیا دی هغه بت ته رام رام کوي او هغې ته سجدې کوي. نه نه نه، دې باندې ځان پوه کوي. دا د دوی چې کوم مخکې پیغمبران تیر شوي دي، د نوح علیه السلام زمانې نه مخکې د پیغمبرانو بچي تیر شوي دي. دې قوم د هغوی فوټوان او د هغوی بوتان ځان سره په دې کورونو کې ایښودي د برکت لپاره، د سجدې نه کول. د هغوی تصویرونه، د هغوی بوتان، د هغوی ډانچې په کور کې ایښودې. تصویر سازي هغه زمانه کې جایز وه، اوس منه ده. احترام دپاره لکه اوس هم بعضې خلک د پلار او د نیکه او د عالم او د پیر او د نیکانو خلکو تصویرونه مسویرونه ځان سره ساتي، دا ګناه ده بالکل. دا تصویرونه به هغوی ساتل، د هغوی به بوتان جوړ کړي ځان سره به ساتل د محبت دپاره، د احترام دپاره. او دا د دغه پلانکي پیغمبر بوت دی، برکت دپاره مې کور کې ایښودی، دا د هغه پیغمبر زوی دی، دا د هغه نوسی دی، دا د هغه پیروکار، دا نیک سړی دی، دا الله ته نږدې دی، دا عبادت ګزار دی، د ډېر عبادت کړی دی. د برکت دپاره او د هغه د عزت دپاره او د هغه د احترام دپاره دا بوت ما ځان سره ساتلی دی. به یې ښکلو، هغې ته به یې ګلونه اچول. ورو ورو زمانه چې تېرېده ورو ورو هغې ته سجدې شروع شوې، ورو زمانې تېرېدو سره هغې ته رکو شروع شوه، هغې ته منځ شروع شو، هغوی له صدقې شروع شوې. او دا بوت مې لګولی دی، دا چې د کوم پیغمبر نقشه ده، دې ته چې زه سجدې کومه نو دا به د دې بوت چې کوم خاوند دی، کوم پیغمبر دی، د دې بوت چې کوم خاوند دی چې د پیغمبر زوی دی، دا بوت چې د چا نقشه ده چې هغه نیکان بندګان دي، د قیامت په ورځ به موږ له د الله په دربار کې سفارش کوي. اوس دقه دی کفر شروع شو. قرآن کې الله فرمایي زمونږ د مکې مکرمې د مشرکانو متعلق د بت پرستو، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. مونږ چې عبادت کوو د دې بوتانو، د مکې بت پرستو به وې، مونږ دی له نه کوو، مونږ دی له کوو چې دا بوتان د چا ډیزاین دی، د چا نقشه ده، نو د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې مونږ له سفارشونه کوي. مونږ اوس هم وایو بعضې خلک زیارتونو له ځي که نه، مونږ وایو زیارتونو له ګوره چې ځای په ښه سوچ دی، عبرت دپاره لاړ شئ، هغې ته هم دعا وکړه، ځان ته هم دعا وکړه، صدقه خیرات ورته وبخه، 2 رکعته نفل وکړه، ورته ثواب وبخه. زیارت نه غوښتل به نه کې. اوس هم زمونږ د پنجاب کې دا رواج شروع دی، هغې هم زیارت ته ورو هغې له حیثیت ورکوه، عزت ورکوه، احترام کوه، ګلونه اچوه، سیرې اچوه، پوخ یې که، غلاف اچوه، آخر کې سجدې ورته شروع شوې. او یو زمانه به داسې راشي، دا یاد ساتئ، دا زمونږ دا دور هم د بعضې علاقو ګورې دغه سیسټم طرف ته روان دی. نو د نوح علیه السلام زمانه کې دا بت پرستي دغې نه شروع شوې وه چې د هغه پیغمبرانو د هغې د بچو د هغې د نوسو هغه ډانچې د هغې هغه تصویرونه یې ځان سره ساتلي د عزت او د احترام دپاره، ابه یې ښکلول، ابه یې د کټ سر ته ایښودي، ابه یې لمارو کې ایښودي. ورو ورو هغې ته ټیټېدل شروع شو، بیا ورو ورو هغې ته سجدې شروع شوې، بیا د هغې نه بت پرستي شروع شو، شرک شروع شو، کفر شروع شو. نوح علیه السلام الله راولېږه دا څه کوئ، دا عبادت په نه کوئ. هغې وی نه، تا نوی دین راوړه، تبلیغ شروع شو. قرآن حکیم کې الله فرمایي فلبث فیهم
الف سنة الا 50 عاما 50 کم زر کال ورته نوح علیہ السلام نصیحت وکړو او په دې 50 کم زر کال کې صرف او صرف اتیا ملګري پیدا کړل هم غریبانان او دی بس چل کو دی دمکې ورکول سمشه ګوره او غني وطن نه دیو بس سمشه کني وجنو دی دا الله پیغمبر ما تاسو له یو دین راوړی دی هغه دا چې الله یو دی او چې دا کوم بوتانو ته تاسو رام رام کوي او دا کوم بوتانو سجدې کوي د ځانم جوړ کړی دي په خپل لاسونو تراشلې دي خدای ته وګوره دا مه کوئ دا د الله د عذاب نه نشي بچ کولی دا کفر دی دا شرک دی دا د الله لویه دشمني دی نه ګورې ځان وساتئ هغې څه وې ته د الله رسول یې دا راسره ملګري دي جنت والا دي او ما لک علینا من فضل ته خو زمونږ په شان سړی یې که نه ته او مونږ کې څه فرق دی چې ته ځان ته پیغمبر وې اوس هم بعضې خلک یې چاته وویه لکه مونځ کوه زمړه ته ځان ټیک که که نه ما ته څه وې ځان ټیک که ما ته وې موتا خو یو شی یو که نه نو چې موتا یو شی یو موتا کې څه فرق دی ته لګیا او ما ته نصیحتونه کې او ما ته تبلیغونه کې او ما ته د دین خبرې کې دا قمقل سړی دی هوښیار نه دی چې څوک د دین خبره درته بیان کړي که هغه ستا نه کمزوری دی لږ غوندې چې یو پوټې باحیثیته سړي وي زمونږ په دې وطن کې مالداري لږ د سپینې جامې خاوند دي لږ موټر والی بنګلې والی هسې غریب سړی هغه ته دا ویني چې ته راشه مانځله تاسو هم تپوس کوم نشي ویلی ولا ای فلانکي ته ګوره د فلانکي زوی ته ګوره ما ته وایي راځه مانځله اوهو ته ما ته وایي ته څه شې تا ته وایي دو پیسې خدای در کړي دي شکل بستانه د هغه ښي د خدای په نسبت د هغه عزتمند دي دا کبر دی دا لویي ده نو د نوح علیه السلام قوم به نوح علیه السلام ته وی ته خو تا مونږ کې اوس فرق نشته یو شي یو انسانان یو که ما لک علینا من فضل تا په مونږ څه بهتري او فضیلت خو نشته او تا سره چې کوم ملګري دي مړه دا خو قمقل ملګري ځان سره یو ځای کړي دي رازلونه بادي الرأی مونږ کې کمزوري خلک دي سرسری ذهن والا خو چې تا ورته څه ووایي داسې پسې ملګري شو ملګري دي هم بېکاره دي کمزوري دي په معاشره کې ښکته طبقې والا دي غریبانان دي ته مونږ غوندې انسان یې په مونږ څه غوره نه څه فرشته نه مونږ ستاړو خبره نه منو او بیا به نوح علیه السلام ورته وی ګوره سم شی که سم نه شوې د الله عذاب به د باندې راشي نو پیغور به یې ورکړه فاتنا بما تعدونه ځکه نه هغه عذاب دې راوله که ځکه نه هغه الله ته دې ووایه چې د عذاب خو به مونږ راولي دا به بیا پیغور ورکو ځکه د طالبانو ته ویم د نوح علیه السلام د ډېر لویړه خاوند و د ډېر لویړه مونږ خو په پوټې خبره تنګ شو معمولي خبرې قسم دې څوک دویمه خبره نشي برداشت کولی 950 کاله د قوم دا خبرې برداشت کړي سلم نه 950 کاله عمرونه هم زیات چې پوره تنګ شو ملګري به یې ولوال نوح علیه السلام له به یې دمکې ورکولې د هغه بېعزتي به یې کوله د ملګرو بېعزتي به یې کوله او چې د دین د الله د یووالي ته کله دعوت به د ورکو نو کله به یې غوږونو یې ګوتې ومنډلې ټوکو دپاره چغې به یې جوړې کړې غوږونو کې ګوتې به یې ومنډلې تاسو وایي مونږ خو نه دی ځان لاسې مری ستړی کوه نو څه پې رب العالمین ورته وی داسې کار وکړه بس یو کشتی جوړه کړه کشتی جوړه کړه مونږ به درته ګورو زمونږ د نګرانۍ لاندې زه به درته چل ښیم چې داسې کشتی جوړوه داسې جوړوه داسې جوړوه داسې جوړوه او دیم تنګ شو نو چې تنګ شو نو د الله په دربار کې سوال وکړه رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا یا الله په دې مخ د ځمکه چې د کافرانو کور پرې نه دی کافران خو ځکه چې کور یې پرې نه دی انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا الله که دا اوس نور پرېږدې دا کینسر دی کینسر په وجود کې خورېږي نو زما دا نور اتیا مسلمانان په دوی یېرېږم دا رانه وانړئ دوی کې خو د ایمان څه نشته خو دا نور اتیا رانه وانړئ دا خو مرض دی خورېږي ولا یلدوا الا فاجرا کفارا که د چاړه کې دا راشي چې دا بچي به مسلمانان شي که نه نوسي به مسلمانان شي الله 950 کاله مې د دوی هغه بچي مو لیدل دوی نوسي مې مو لیدل د
سپیره بچی دی چې ته د سړي زوی ته پیدا نه شو چې ته پیدا کېږي دوی د پاسه ارامیان دي چې نوسیه دی هغه د دوی نه زیات کافر دی چې کړوسیه دی هغه د دوی نه زیات کافر دی ولا یجدو الا فاجرا کفارا چې پیدا کېږي ته هغه ټول کافران فاجران دي پروردګاره بس خلاص مې کته تبه که نور 900 کاله لمې پې ستړی شو الله وی ښه کشته جوړوه اونې بیا راکټ کولې سره د ملګرو کشته روانه شو دی چې برال ښه اوسه پورې پیغمبر به سو ترکان شوې ټوکې شروع شي تا چې د پیغمبر یم اوسه ترکانې شروع کړه دا راشه خلک بیا ولا راوستل وګورئ که نه موږ نه وی چې دا د دروغې پیغمبر دی پیغمبر دی ته وایي خو د الله سجدې عبادتونه کوي ته خو تختې را پرې کې او د هغې نه تختې وباسې ونه نه او کشتی جوړی دا څه جوړی وی دې نه کشتی جوړوم نو په کشتی به څه کوې وی پته به راته ولګي دې ساده ته ګوره کشتی پکار چې دجلې په دریاب کې جوړه کړي د فرات دریاب کې جوړه کړي نو په اوچه په کشتی دې څه کوي په اوچه لګیا دی کشتی جوړی ښه به خندل ورپورې دی به ورته وي نن خو تاسو مونږ پورې خاندی خو یو ورځ به راشي انشاءالله چې بیا به مونږ تاسو پورې خاندو پته به مو لګي خیر دی دا الله حکم دی او راشه نوح علیه السلام ته مونږ نه وی چې دا ناپوهه دي سرسری نظر والا خلک دی ورسره په اوچ میدان کشتی جوړی کشتی به په اوچه ګرځي دی پایې دی که نه دا به په دریاب کې ګرځي یو کتاب کې مې کتل دا کشتی تیاره کړه ډېره اوږده کشتی 300 ګزه اوږده 300 ګزه او 10 ګزه اوچته یو عظیم الشانه کشتی جوړه کړه نو دوی به راتلل پکې به اودس ماتې کوه یو دی به متیازې کولې لوی اودس ماتې به یې کوه د حیواناتو دا سوټې او ګندګۍ راوستلې یې پکې غورځولې نوح علیه السلام الله ته فریاد وکړه چې یا الله دا اوس څه په مصیبت وړېدم کشتی جوړومه چې سار راشم دا سپیره پکې زموږ مخکې هم لګیا دي متیازې کوي او د شپې پکې ګن راوړي او غول راوړي او سوټې راوړي هم پکې غورځوي دې سره الله څه وکړم اوس کشتی جوړه کړم او که پاکه یې کړم کشتی والا ټوله د متیازو نه د ګن او د ډیران نه ډکه کړه رب ذوالجلال چې څه کوي قسم په الله که د چا په ذهن کې تېرېږي الله چې څوک راونیسي څوک یې ته خلاصولی شي الله وایي ته کشتی جوړه زما کار دا به په دې به پاکوم نه داسې په دله نه پاکوم دا به زه پوه شه دوی پوه شه خو ته کشتی تیاره کړه نوح علیه السلام کشتی جوړه چې څنګه ورته الله وی او دوی راتلل او دوی به پورې خنداګانې هم کولې ترکان شو خنداګانې به هم کولې په اوچه کشتی جوړی او پکې به دسماتې هم کول ورکوټې او لوی او ټوله د ګن ډکه کړه او اعلان یې کړی قوم چې بل څوک به بل ځای اودس نه ماتوي رکوټې د کلوی دی چې چا له هم اودس ماتې ورشي که ماشوم یې کلوی وي ټول به دې کشتی له راځئ دا ستاسو فلش شو دا ستاسو اودس ماتې ځای شو رب العالمین په بیماري ولګوله داسې بیماري پې ولګېده چې ټول خچن شو دانې پې راوختې ننکې پې راوختې په جبو کې هم دانې راوختې او په لاسونو هم راوختې او په وجود کې هم راوختې لګیا دي علاجونه کوي نه جوړېږي د شپې یو کس راغلی دی کشتۍ په غاړه ناست دی او دسمات یې کو پکې ور پرېوتی دی چې پرېوتی دی په هغه اوبو موبو کې دانې ریستی دی تلې دي لمبلې دي چې څو ورځې تېرې شوي دي سړی جوړ شوی دی ټیک شو هلکه زه خو جوړ شوم په څه جوړ شوې کشتۍ کې پروت یم بس د شپې به یو تو پکې بیا غوټه واله بیا دروازې به تلل او په کشتۍ په هغه اوبو کې بیا غوټې والې او جوړېدل به هلکه د ژبې او غوږونو کې دننه او ګېډه کې دننه هم تکلیف دی وسکې که نه د الله نظام سره خو څوک مقابله الله سره کولی شي نشي کولی که د نمرود پر سپیمه کې رکوټې غوندې ماشې وردننه که رکوټې ماشې رکوټې ماشې وردننه بره په دې دغه کې ناستو نمرود له دا سزا مقرر شوه چې دلته کې به درد او تکلیف پاو داروګانو باندې کار نه کېده اپریشنونو زمانه خو ونه ماشې دلته کې ناست دی ګوډ ماشې لا بعضې علما وایي یو سړی ځان ته کېنوي په سپړه چپېړه مې دا دی وښه چې هغه نوکر به ډباو نو ټیک به و چې هغه به ډب لرې که نو بیا به پرې تکلیف او درد راغی دی کې مردار شو صاحب هغې ګن ته ونختل هغې سکه پکې لمبل با په سپېمو کې وردننه کوه سترګو کې وردننه کوه غوږونو کې وردننه کوه کشتۍ پې مکمل پاکه کړه هلکه بیا هم دانې دي را باندې کشتۍ خو که هغه هر څه خلاص شي نو د بار نه بیا اوبه راوړی و هغه بیا پکې اچولې
ودرېږه چې اوس یې سمه وویندي د بار نه به یې اوبه راوړی هغه کښتۍ دیوالونه به یې پینځل او پاکول به هغې نه چې به کومې اوبه دغه کېدې په هغې به یې بیا څکلې به او په هغې به یې لمبل نوح علیه السلام ته وایي اوس تماشه کوه ته به ته ګوره او دوی به دا خپل غول په خپله خوري اوس دا خپلې موتیا دی به په خپله څکي دا ګند خلق دی په دې دا ګند زه په خپله پاکوم په ژبه به یې د کښتۍ هغه دیوالونه سټل او جوړېدل به کښتۍ چې کله تیاره شوه بیا اوس داسې کار وکړه چې باس ملګري د ټول کښتۍ ته خېجوه 80 کسان تقریبا او دا څومره حیوانات چې دي په مخ د ځمکه د دې نه یو جوړه نیسه او کښتۍ کې اچوه هغه جدا جدا خانې جوړې کړې وې الله د حیوانات به څنګه اچوم تعالی به په خپله اواز ورته وکړه ټول په خپله بدله راځي یو نر او یو ښځه ښي لاس له به د نر راځي او ګس له به د ښځه راځي کښتۍ ته وروله په مخ د ځمکه چې څومره حیوانات د الله په حکم ټول را جمع شو ورته یو نه نر او بل نه ښځه کښتۍ د هغې نه هم ډکه کړه یو جوړی پکې واچوله په خپله هم کښتۍ ته وختل 80 ملګري هم کښتۍ ته وخېجول د الله نه یې سوال وکړه قرآن حکیم کې الله فرمایي وفارت تنور هلته کې یو ښځه و هغې تنور کې اور بل او لاندې پکې اوبه راووتې الله ښایي چې د اور په ځای کې زه اوبه راوښکې شم چې اوبه څنګه راوخوټ کېدلې هغې اواز وکړه تنور کې چې نه راوخته اوبه راوختې ملګرو ته یې خېجئ بس قرآن حکیم کې الله فرمایي مونږ حکم وکړه اسمان ته چې اوبه را پرېږده ځمکې ته هم حکم وکړو چې چینې دې را برسېره کړه اسمان نه بره بارانونه شروع شو ځمکې خپلې چینې را خوشې کړې او سیلاب راغی سیلاب راغی کښتۍ خو اوچه ځمکه واغېته اوبه رالې کښتۍ پکې اوچته روانه شوه د نوح علیه السلام زوی د کنعاني نوم دی نوح علیه السلام ورته آواز کوي یا بني ارکب معنا بچې راشه موږ سره سور شه دا قوم ملګری و او ته څه وایي نه بابا تاسو سره نه خېجم سآوي الی جبل یعصمني من الماء دلته غلوی غر دی جودي زه به هغې ته وخېجم ځان به د اوبو نه بچ کړم تاسو سره نه خېجم وی لا عاصم اليوم من امر الله د الله د حکم او د الله د عذاب نه هېڅوک جودي غر باندې هم ګورې بچی نشي بچ کېدی راځه راله ګورې مه کوه او زوی ورته وایي نه بابا تاسو سره نه ځم زوی هم د قوم ملګری و دوی په دې سوچ او فکر کې دي او مضبوطه چپه راله او زوی ته یې خوا یوړه نو دا زوی بیا هم انسان ته خوږي بچی وي که نه لخت جګر ورته و د زړه میوه چې څنګه یې ته یوړه نه وایي الله ذوالجلال ته سوال وکړو یا الله ان ابني من اهلي دا خو زما بچی دی ادې راله غرق که خو غرق شو تباه شو اوبو یوړه فانه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح دا ستا بچی نه دی دا بدعمله دی چې نیک عمله نو ستا بچی به دا بدعمله دی زموږ علما وایي که نه وایي که نسب بچ کولی شو د نوح علیه السلام زوی به بچ کړی که نسب بچ کولی شو نو ابو طالب به بچ شوی و نوح علیه السلام که نسب بچ کولی شو د لوط علیه السلام ښځه به بچ شوی و لوط علیه السلام بچ شو ښځه یې لاړه قوم سره تباه شوه نوح علیه السلام بچ شو زوی یې لاړ دریاب اوبو یوړو د نبي علیه السلام مبارک ته وګوره ابو طالب ته ابو لهب ته وګوره لکه خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې د صفا په غونډۍ باندې کله لومبی اواز وکړو نو دا اواز کوي ای فاطمې خپلې لور ته اواز کوي ای فاطمې د الله نه ویرېږه ګورې که د الله نه ونه یریدې او د الله غضب در باندې راغی نو ګورې زما لورې خو زه دې نشم بچ کولی ای صفیې د پیغمبر ترورې خپل ترور ته اواز کوي د الله د عذاب نه ویرېږه ګورې که د الله د عذاب نه بچ نه شو د الله قهر در باندې راغی ګورې زه پیغمبر یم ستا وار یم خو ګورې زه نشم بچ کولی نسب فایده ورکوي خو په هغه وخت کې چې دا دواړه مسلمانان دي پلار نیک سړی دی او زوی مسلماني او زوی هم نیکي د هغه پلار دعاګانې د هغه پلار برکتونه هغه له څه ناڅه په دنیا کې هم فایده ورکوي په آخرت کې هم ورکوي خو چې بچی بدعمله شو کافر شو یا بدعمله شو خپل عمل یې خراب دی نو د پلار یا د نیکه یا د رو یا د تربور په عمل ګور نه شي خلاصېدی سم د بعضې خلکو دا عقیده ده تاسو ګورئ که نه په دې لارو کوڅو کې دا ملنګان اکثر ګرځي مونځ نه کوي نه جي نه زه خو د بابا دغه یم منجور یم بس بابا به ما بچ کوي بابا به ما رسوي دا غلط سوچ او غلط عقیده ده ګوره
خپل عمل کړي ښه شو، خپل عمل نو کامیاب دی، او که خپل عمل دی خراب او برباد شو، قسم دی ګورې که د بل په عمل خلاص شي. دا حقیقت ویم. حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم به بیبیان د شپې پاسولی، نیمه شپه کې هله شب عبادت کوي. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمه رضی اللہ عنہ دواړو پسې به د شپې ورغې را پابېسول، هله شب الله ته عبادت شروع کړي. نو که بچ پلارم نیکي زویم نیکي، دواړه مسلمانان دي، بېشکه دا بزرگ پلار، دا عالم پلار، دا نیک پلار دی بچو ته فایده رسوي. دا الله په حکم ګورئ فایده دی چې دنیا کې الله ول نیکی ورکی، آخرت کې دا پلار د برکت نه الله وسره امداد وکي. او کله د خپل عمل برباد دی او تباہ دی، دغه پلار نشي بچ کولی. او د نوح علیه السلام زوی ولې غرق شو، ولې کافر شو؟ علما لیکي د خراب صحبت د وجې نه. د نوح علیه السلام سره به نه کېناستېده او د هغه کافرو سره به مجلس کو. نو صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. که نیکانو خلقو سره صحبت او مجلس وکړه به نیک کی، او که بدانو خلقو سره صحبت او مجلس وکړه به بد کی، خراب به کی. ښه مجلس هم اثر لري او بد مجلس هم اثر لري. اب پلیتو سره او غلطو سره کېناستېده، پلیت شو غلط شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه ته ولې مونږ په درون نظر ګورو، او قرآن حکیم کې رب العالمین مو ته په درون نظر ګوري. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة. اے پیغمبره کوم صحابه او چې تا سره د حدیبیې په مقام کې بیعت وکړو، زه ترې خوشحاله یم. قرآن حکیم کې الله فرمایي والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل. کم خلق چې د پیغمبر ملګري دي د نبی علیہ السلام مبارک، نو هغې د کافرو مقابله کې سخت دي، په مسلمانانو رحم کوي. د سجدو نښې په دې تندو لګېدلې دي. الله وایي د دې دا ښکلي صفت ما په تورات کې هم ذکر کړی دی او په انجیل کې هم ذکر کړی دی. د صحابه الله صفت کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه. دا صحابه د الله نه خوشحاله دي، الله د دوی نه خوشحاله دی. دا ولې صفت کوي؟ صحابه ورته ولې وایي؟ لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحبت کړی، ملګرتیا ورسره کړې. دا خو عامه خبره ده. که د نیکانو مجلس کې کېناستې نیک بشې، که د بدانو مجلس کې کېناستې بد بشې. مولوي صاحب د خدای پاک وبخي، هغه به یو خبره کوله، د خلیل شیخ الله دې وبخي، زمونږ دې کلي نیک سړی او د حاجي صاحب حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه د هغه مرید و. خلیل شیخ وایي چې حاجي صاحب ته یو ځل لګیا و چې حاجي صاحب چې ستا په دې مجلس کې مونږ ناست یو که نه، نو بس اولیاء یو، بزرګان یو، او چې ستا د مجلس نه راپاسو نو نیکان یو، او چې بیا په لاره کور ته را روان یو نو مسلمانان یو، او چې کور ته ورسو نو بیا راته پته نه لګي څه شي یو. بیا راته پته نه لګي څه یو. دا د هغه مجلس اثر یي چې چاته نږدې شو د هغه اثر به دکې پیدا کېږي. د ګلاب ګل ته راواله د جیب کې واچوه، لږ ساعت یې کېده او بیا وغورځوه، نو ته چې هغه جیب له پوزه یوسې نو د ګلاب هغه خوشبویي به کوي. د کافرو دا سپینه ګولۍ راوړه بکس کې واچوه، دا سپینه ګولۍ، او بیا د جامې راوباسه، یو شوارو دو شوارو د بلې د هغه جامونه د کافرو هغه بوی دي. دا ګولۍ د کافرو ګولۍ خو اثر کوي په جامو کې، د ګلاب ګل خو اثر کوي په جامو کې. که معمولي غوندې ګندګي د پنسې پورې ونښته نو هغه پنسه بدبویي کوي. نو د بزرګ نیک عالم او پاک سړي مجلس کې که ته کېناستې نه به اثر نه کوي. دا پوړ په دې جومات کې پروت دی، دا پوړ دا پوړ به څوک یوسي او د ساروخ پو ته به یې واچوي؟ نه. دا لوښه چې کومه په دې جومات کې پرته ده چې زړه شي نو خلک یې هلته وغورځوي، په اوبو کې وغورځوي، یا تیلې ورته ورته کړي او هغه یوریم والا اوبو کې غورځوي. مونځ پې شوي دي، جومات سره یې ملګرتیا کړې ده. دا هغه دغه راځي د جبو ته ځي او د هغې نه لوښې راوړي او هغه د ساروخ پو ته اچوي. ځکه نو دا خو یو سره ساروخ پو ته واچو. دا کڅوړه چې دا قرآن شریف ته لګېدلې ده، دا رومال دی که نه، څوک به پې پوزه سون کړي ځکه نه. او غټه بې ادبي ده، غټه بې ادبي، غټه بې احترامي. د قرآن شریف بې ادبي دې وکړله. ولې؟ د دې کڅوړې قدر عزت به کوو، که خیره نه شي اوبو کې به غورځوو. د قرآن سره یې صحبت کړی دی، ملګرتیا ورسره کړې ده. نو که نیک سره دې صحبت وکړو او ښه خلکو ته نږدې شوې
یو بزرګ و چې د پخوا نیک سړی و نو خپل استاد له لاړ وی صاحب یې اړه کې مې وسوسه غوندې وی دا هلک ومه نو ما نه یو ښځه یو زنانه د ناروا مطالبه وکړه ما چې نه ګناه نه کوم ځان مې ښه کلک کړ اوس پکې شپېته او یا کاله تېر شو بوډا شومه اوس مې د اړه کې دا شیطان وسوسې غورځوي چې ګناه به دې کړې وه توبه به رېستې وکړه هغه وخت تیاره ګناه وه راته ما وی بلکل نه کوم قطعا را ګناه نه کوم او اوس هغه ګناه نشته وړه کې مې دا وسوسې راځي یاره دا ګناه به دې کړې وه خیر توبه به دې ایستې وه که نه دا ولې هغه زمانه کې مې عبادت کم اوس مې عبادت هم زیات دی او دا وسوسې راځي هغه استاد ورته وی ټیک ده وی ولې وی هغه زمانه نبي علیه السلام ته نږدې وه اوس د زمانه یو شپېته کاله د پیغمبر علیه السلام نه لرې شوه که نه زمانه پاکه وه پیغمبر علیه السلام ته نږدې وه بجلی ته چې څومره کمه ځمکه نږدې وي هغه همره روښانه وي او چې د بجلی نه لرې شي نو تیاره پکې زیاتېږي زمانه نبي علیه السلام ته نږدې وه پاکه وه نو ستا ګناه تړه نه کېده زمانه لرې شوه نو ګناه ته دیړه کېږي خیر القرون ورته وایي د نبي علیه السلام زمانه د صحابو زمانه او تابعینو زمانه نو چې نیکانو سره علماو سره پاکانو سره بزرګانو سره کېناستې هغوی سره نږدې شوې د هغوی اثر به د باندې پرېوځي او که د هغې نه لرې شوې د هغوی اثر به د باندې نه پرېوځي پوډریانو سره کېنه پوډري به شي او در باندې خامخا اثر کوي جوارګرو سره کېنه جواري به کوي غلطو سره کېنه غلط به شي نیکانو سره کېنه پاکانو سره کېنه چې هغوی که مې د دین خبرې کوي الله به دیندار او نیک به دې کوي د نوح علیه السلام بچې کنعان د هغه پلار سره نه کېناسته د هغه اتیو مسلمانانو سره نه کېناسته او هغه بدانو سره هغه پلیتانو سره و کافرو سره ګرځېده الله ذوالجلال نوح علیه السلام نه زوره نه ورکوي فلا تسألني ما ليس لك به علم ورې بې سوچ او بې پوهې ما نه تپوس سوال ونه کړې ته د هغه بچي تپوس کې خو د بدانو ملګری و ظاهر کې خو ستا بچی خو په حقیقت کې ستا د اسلامي او روحاني بچی نه د هغوی سزا به ورکوم کوم چې د قوم سزا الله بس ما چې کومه خبره وکړله او سوچ مې نه وکړې پروردګاره په هغې مه منیسه توبه وباسه الله پیغمبر دی که راله پې چپه او زوی ورته خوا غرق که د نوح علیه السلام کشتی په اوبو کې په هوا شوه ویلي که نه ان تسخرو مني که تاسو ما پسې نن خاندې او ټوقې را پورې کوې چې ترکان شو په وچه کشتی جوړئ فانا نسخرو منکم یو زمانه به راشي بیا به در پورې مونږ خاندو او واقعي چې کافر ته الله عذاب ورکوي او مسلمان ورته ګوري نو خامخا ورپورې خاندي شپږ میاشتې کشتی جناب په اوبو ګرځېدله شپږ میاشتې بارانونه و اوبو ځمکې خوټ کولې اسمان نه اوبه را پرېوتې او شپږ میاشتې مکمل سیلابونه بیږي شپږ میاشتې الله داسې کړل چې د هغوی هغه وجودونه او د هغې هغه هر څه تباه و برباد شو او دا کشتی د چکر لګوي راله د بیت الله مکې مکرمې ته من دا کشتی راورسوله هغه تاویږي چپې وی او بعضې مفسرینو لیکلي چې د بیت الله هغه خدای پاک اوچت که هغه بیت الله دغه دی باندې هم لګیا دي اوبه تاویږي د بیت الله خواله چې کشتی راله وي اووه چکرې هم پکې ولګولې په هغه فضا کې پې رب العالمین اووه چکرې هم ولګولې بیا هغه کشتی رب العالمین بوتله هغه عراق ته هغه د جودي غر ته یې ورسوله بس الله حکم وکړه اسمان ته یا سماو اقلې بس دا اوبه دې بندې کړه ځمکې اوبه دې ځان ته راکاږه اسمان ته اوبه دې وچې کړه اسمان اوبه وچې کړې هواګانې شروع شوې نور شروع شو لاندې ځمکې دریابونه وبېدل اوبې ځان ته راښکلې ځمکه وچه شوه تیزې تیزې خشته خشته هواګانې پې تېرې شوې وچه کلسه شوه د جودي غر د پاسه کشتۍ ودرېده د عاشورې ورځ وه قوم تې کوز شو نوح علیه السلام تې کوز شو چې رالل هېڅ د هغه کافرو نام و نشان هم نشته هېڅ هم نشته هغه اتیا مسلمانان دي بوتان هم لاړل بت پرستي هم ختمه شوه شرک هم ختم شو کافران مردار هم شو لاړل او جهنم ته مرسېدل د الله داسې قهر ان بطش ربک لشدید نبی علیه السلام ته الله فرمایي ګورې زما نیول ډېر سخت دی زما ګریف ډېر سخت دی چې کله زما ګریف شروع شي زما د ګریف او زما د قهر نه څوک خلاصېدی نه شي مونږ خلک خو ډېر غاویره یو که ډېر زیات غرور کوو ډېر زیات کبر کوو ډېره لویي کوو خو ګورې دا وختي لویي ده دنیا کې به لویي مو کې پیسه به هم پیدا کې دولت به هم پیدا کې لویي به مو کې خو ګورې خاورې شته هلته به څه کې او څه پته لګي چې دې خاورو ته کله رسو یو غنټه پس سړی رسي که دوه پس رسي که شواروز پس رسي که 10 کاله او که 20 کاله پس رسي او دا ذات ګورې په دنیا کې هم دا وګوره د نوح علیه السلام قوم او د عادیان او سمودیان او د لوط علیه السلام قوم دنیا کې رونیول مسلمانانو هر وخت په دې وړه کې د الله یاره ساتئ بس
ګوره زمونږ د کامیابۍ نښه ده قوم الله تباه کړ د هغې نه پس 3.5 کاله نوح علیه السلام په قوم کې مسلمانانو کې تېر کړل رب العالمین ته نوې نسل شروع کړه خشته ښکلې سوچه مسلمانان پاکان د الله عبادت پې کو نوح علیه السلام یې مشر مو روحاني پلار یې مو پیغمبر یې مو د الله احکام او حکمونه و ای مرته رسول یو پکې کفر نو شرک پکې نو بت پرستی پکې نه وه د الله عذاب پکې نو میوې خدای پاک پیدا کړې ځمکې الله آبادې کړې فصلونه زیات شو د هغې کافرو هغه ټول علاقې رب العالمین دوی ته هر څنګه پاتې خشته مزېدارې پاتې کړې الله فرمایي قرآن حکیم کې ولقد ارسلنا نوحا الى قومه موږ نوح علیه السلام خپل قوم ته راولېږه فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما 50 کم زر کاله پکې تېر کړل لیکن دیو نه منه دی تکذیب وکړه مخالفت یې وکړي جګړې ورسره وکړي فاخذوهم الطوفان وهم ظالمون طوفان پې راغی او دا لوی ظالمانو غرق او تباه شو رب العالمین کې قرآن حکیم کې دا واقع ذکر کوي د هغې برخې لپاره ذکر کوي د نیکانو د پیغمبر مخالفت به نه کوي بس د الله خلاف به نه کوي بت پرستی به نه کوي کبر به نه کوي که څوک درته دعوت کوي څوک درته دین ښیي دا به نه وایي چې ته پلان کې راغلی مستی به نه کوي کبر به نه کوي دا به نه وایي ته خو د ما په شان دی ته په خپل عبادت نه کوې او ما ته وایې دا خبرې به نه کوې د الله عذاب له به دعوت نه ورکوې د نیکانو د علماو مخالفت به نه کوې او که دې وکړو نو بیا د الله عذاب په دنیا کې هم راځي د آخرت هغه خوشته شته دی الله دې د خپل قهر نه او د خپل غضب نه په امان کې محفوظ وساتلی کړي او خپل فضل او خپل کرم دې رب العالمین په موږ باندې نازل